زه اوس راغواړم خپل ډېر ګران قدرمن ملګری د پارټۍ صوبایي سیکرټري فاینانس سکندر زمان صاحب هغوی ته خواست کوم چې هغوی راشي خپلو خیالات وزاره کړي. سکندر زمان صاحب. ډېره مننه ملګرو. زه به د خپلو خبرو ابتدا د اردو د یو شعر نه وکم چې خوشی مناؤ کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، خوشی مناؤ کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. حیات خان شیرپاو د 50مې کلیزې او برسۍ په موقع زه د ټولو نه مخکې د 400 د اولس شکریا ادا کوم او خصوصا د قومي وطن پارټۍ د ورکرانو چې دا کلیزه او دا برسي یې ډېره ښایسته کړه، ډېرې ښکلې کړه. په دې موقع یو لوز هم د ملګرو څخه کول غواړو چې حیات خان شیرپاو په دې صوبه کې د نن نه 50-60 کاله مخکې د یو نوي دور د یو نوي سباون خوب لیدلی و او هغه و د عوامو د غریبو خلکو د غریبو پښتنو د پرمختګ او د ترقۍ خبره. په هغه ترقی په تعلیم په میدان کې، په سیاست په میدان کې، په روزګار په میدان کې، په هر لاره کې، په معاشیاتو کې، او د دغه خوب په وجه باندې هغه شهید کړی شو. اوس په حیثیت قومي وطن پارټۍ د ورکر په حیث په موږ ټولو باندې دا فرض دی چې حیات خان چې کم شور او کم خوب لیدلی و د هغې تکمیل په موږ باندې فرض دی او موږ به د پښتنو د راروان دور د سباون د ښکلي مستقبل دپاره هغه خوب پایه تکمیل ته رسو. او تاسو که د قومي وطن پارټۍ منشور وګورئ نو هغه منشور د ترقی پسندۍ خیال کوي، د پښتونولۍ خبره کوي او زمونږ نه دا مطالبه کوي چې د پارټۍ د منشور دپاره به د هیڅ قسم قربانۍ نه مونږ دریغ نه کوو. نو زه امید لرم ستاسو ډېر ټایم نه لمه چې دغه نن په دې 50مه کلیزه او پرسۍ کې به مونږ د ځان سم دا لوز کوو او خصوصا د شهید ملت سره هم دا وعده کوو چې ستا دا خوب به مونږ کلیکټیولی ایز ا خوب او ایز ا قوم پوره کوو. ډېره مننه. آباد اوسئ.